د پی ټی آی 11 کسان غایب کړل شوي دي. دغه 11 کسان څوک دي چې 9 پکې ایم ان ای دي او 2 پکې سېنیټران دي. د پی ټی آی غایب کړل شوي دي او د باجوړ مبارک زیب چې کوم دی هغه هم غایب شوی دی. د پی ټی آی سره رابطې ختمې شوي دي. مکمل تفصیلات در سره شریکوم. دغه کسان چې کوم دي د پی ټی آی آیا حکومت د آئینی ترمیم دپاره غایب کړل شي او آیا دا کسان د حکومت په کار را کنه؟ خو تاسو لاندې په تیر شوي ویلاګ کې ما شریک کړل چې د پی ټی آی یو اوټ هم ورله نه دی میلاو شوی. د پی ټی آی د اوټونو ضرورت ورله را نه و، خو دغه 11 کسان چې کوم کېدای شي حکومت ځان سره بیک اپ پلان دپاره ساتلي و. که چېرې مولانا اوټونه نه راکوي نو موږ به د پی ټی آی د 11 کسان چې کوم دی ځان سره یو ځای کوو چې 2 پکې سېنیټران مطلب غایب کړل شوي دي، 2 پکې سېنیټران غایب وو او 9 چې کوم هغه پکې ایم ان ای غایب وو چې د هغوی تر اوسه پورې لا پته نه لګي. په دې باندې تفصیلا خبره کوو کم کسانو مکمل نمونې درله اخلم چې سېنیټران څوک څوک وو او ایم ان ای کم کسانو چې دا غایب وو او په څه وجه باندې غایب کړل شوي په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. آئیني ترمیم بل چې کوم دی خو الریډي سینټ کې منظور شوی دی. 65 اوټونه حکومت ته ایستلي دي چې 58 ورسره خپل 15 ورسره د مولانا شو او 2 ورسره د اختر مینګل شو. نو 65 سیټونو باندې په سېنټ کې آئینی ترمیم بل منظور شوی دی. جی خلاص اوس مکمل تفصیلی در سره شریکوم. حکومت مخکې یو مسوده پیش که مولانا صاحب ته ورکه، خو مولانا صاحب د هغې مسوده ریجیکټ که. بیا مولانا صاحب ورله وي چې زه به تاسو سره خپله مسوده در کوم نو هله به تاسو سره آئیني ترمیم کې زه یو ځای کېږم. خو د پی ټي آی چې کوم کسان غایب کړل شوي دي نو دی حکومت ته خپله مسوده چې کوم دی حکومت دی د نه ښیي. دغه کوم د پی ټي آی کسان دي دا به حکومت خپل پلان دپاره استعمالول، خو چونکې استعمال کړي نه دي. آئیني ترمیم بل الریډي پاس شوی د سېنټ نه، په هغې کمپلیټ ویلاګ تاسو سره ما شریک کړی و. جي د چیف جسټس قاضي فیض عیسی ریټایرمنټ چې کوم دی دی خو دا مسوده کې لیکلي و چې په 68 سال عمر کې ریټایر کیږي او چیف جسټس منصور علي شاه صاحب چې کوم دی هغه به آئیني عدالت هم جوړوي. دا مخکې مسوده وه چې دا ولا مولانا صاحب چې کوم دی ریجیکټ کړې وه. د پی ټي آی چې کوم سېنیټران غایب دي په هغې باندې خبره کوو. نه کې سېنیټر یو ډاکټر زرکا وه چې هغه غایب کړلی غایب ده او یو سلیم صاحب دی چې د دوی پی ټي آی سره رابطې ختمې دي او په سېنټ کې حکومت له هم د 2 سېنیټرانو ضرورت و. جي ښه د پی ټي آی چې کوم 9 ایم ان ای دي هغې کې ګوره یو زین قریشي دی د شاه محمود قریشي زوی دی. ګوره پلار یې څومره سختیانې برداشت کړي او زوی چې کوم دی اوس غایب دی. ظهور قریشي دی چې دا هم د شاه محمود قریشي د خاندان نه دی. عثمان علي دی، بریګیډیر اسلم ګومن، ریاض دی ورسره ریاض بتیانا، مقداد حسین چودھری ریاض، اورنګزیب کچی او د باجوړ مبارک زیب چې کوم دی هغه غایب دی. نو آیا خپله غایب دي پی ټي آی سره رابطې ولې ختمې دي یا حکومت غایب کړلی دي؟ دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو اصل کې دا کسان چې کوم حکومت ځان سره بیک اپ پلان دپاره ساتلي وو، که چېرې سیټونه مو نه برابرېږي دی باندې به چړه راکاږو، دی به ځان سره یو ځای کوو، دی نه به وټاخلو. جي خو حکومت چې کوم دی د پی ټي آی د کسانو نه بغیر هم خپل سیټونه پوره کړي دي او آئیني ترمیم بل چې کوم دی د سېنټ نه منظور کړی دی. دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.